تاسو بلیدلی د کافر هر قسم امید پر کېږي هر رقم امید پر کېږي لیکن مسلمان د الله تعالی څخه دعای هم غواړي کوششونه هم په دنیا کې ډېر کوي لیکن د مسلمان یو امید هغه به وجود نه پر کېږي یو حاجت نه پر کېږي څه وجه اصل کې کتابونه لیکي وای د دې وجه دا ده چې الله تعالی خو یو د مسلمان درجه په دې باندې بلندوي او بل وکافر چې په دنیا کې هر څه مهیا دي هر امید د کافر الله تعالی ورپره کوي ځکه د دنیا د کافر دپاره جنت دی د مسلمان دپاره جیلخانه د نبی علیه السلام فرمایي هر قسم نقصانونه به مصیبتونه او تکلیفات به پر مسلمان باندې په دې دنیا کې راځي لیکن په کافر باندې په دې دنیا کې مصیبت او تکلیف نه راځي ځکه الله تعالی وکافر ته د شوع عوض په دنیا کې ورکوي او مسلمان ته د شوع عوض د عبادت عوض د تکلیفاتو د مصیبتو عوض په آخرت کې ورکوي لکه نن چې د کافر امیدونه دا رقم پره کېږي هر امید پره شوی دی که چین دی که امریکا ده که روس دی هر ملک د کفر چې راواخلي هر امید پره دی د مسلمان یو امید نه دی پره وجه هم دغه چې الله تعالی د مسلمان امیدونه بیا دا رقم لکه څنګه چې د کافر ته په دنیا کې پره کېږي په ورځ د قیامت بیا دا رقم امیدونه د مسلمان نه پره کوي د کافر بیا یو امید چې دی هغه نه پره کېږي یو حدیث کې راځي ويشار په دا شار کې دوه کسان قریب الموت و مرګ ته نږدې وو هغه یهودي هم مړ کېدی و مرګ ته نږدې وو مسلمان هم مرګ ته نږدې وو نو د مسلمان اشتیا زیتون تیلو ته وسو د یهودي اشتیا و مایع ته وسو الله تعالی دوی ملائکه راوبولل ویته د وی ملائکه سره جلا مطلب دا ملائکه ته موجوده نه و هغه څخه ما سوال ته وویل چې په پلانکی شهر کې يهودي مري خو د اشتیا و مایع ته سره ده پلانکی دریاب له بوار چې مایع براواخه د دې په نوړي کې بیلا کې کښنن به ویني د مایع بده وو بل ملائکه ته وویل اشتراس په دغه شهر کې په پلانکی ځکه مسلمان دی هغه مسلمان مري قریب الموت د اشتیا و زیتون تیل ته سره ده د پالماری کې زیتون تیل پراته دي زیتون تیل پالماری کې ورته ملائکه را له هغه دور ولاړه ay ملائکه دی خطر ay تیل توي کوه مایه وراو ملائکه په لاري سره یو ځای دا یو ملائکه د بل ملائکه ته وایي چیر کړل هغه ما ته الله تعالی ورځ د يهودي مري دا رقم یې وراو ولته چیر کړل ما تعالی حکم کړو چې پلانکی ځکه کې مسلمان مري و زیتون تیل دی اواز یې پالماری کې زیتون تیل ورته دي تیل جنته ملائکه راځي چې کیسه ډیره بالعکس روانه زموږ په ذهن زموږ په خیالات خو باید د کافر یو امید نه پرکېدلی د مسلمان امید پر سره ووایي چې زموږ په خیالات نو الله تعالی ته دعا ورلې چې یا الله ستا په حکمت کې شک قسم بالله کستا خو صرف په حکمت باندې زموږ سر خلاص الله تعالی ته وویل زما معامله د دې بندګانو د معاملې څخه جلا ده ګوره په دنیا کې مسلمانان هم شکرونه کوي کفار هم شکر کوي کفار چې دی هغه یو مسکین و غریب ته پیسې ورکوي مسلمان هم ورکوي کفار هم د مسکینانو کارونه وکړي مسلمان هم وکړي خو هغه چې شکر وکړي زه په دنیا کې عوض وکم کافر چې شکر وکړي لیکن مسلمان چې شکر وکړي زه په آخرت کې عوض وکم په دنیا کې مصیبتونه او غمونه پرولم خدای کافر یو شکر کړو د هغه شکر عوض ما نور کړی دی قریب الموت او مرګ ته نږدې سلو دغه عوض پاده و چې د اشتیا او مایع ته وسره مایع ورته مهیا کړ چې ما نه راځي ډایرکټ و د زخته کشو او هغه مسلمان بیا په دنیا کې ګناهونه کړي او بد کارونه کړي خو ما مصیبتونه پراوستلي او آفتونه پراوستلي قسم تکلیفات پراوستلي خو دا هغه متضاد شي چې مصیبت دی غم دی هغه ما پریشانی ما په دنیا کې پراوستلې او هغه د ګناهونو می ټول په مصیبتو باندې میټاو کړو خو یو ګناه پر د مسلمان باندې پاته و هغه مې دغه د ځکنن په وخت کې چې د وکیل تا وایو سم چې جنته دا امید نه پرکوم هغه ګناه به هم معاف کوم چې ما راشي صفا په جنت دی واسه لیکن ها چې مسلمان پر هغه مصیبت هغه د الله پر قضا باندې راضي او هغه مصیبت باندې جړا او چیغي او بغاری او سر شلول او غریوان شلول پر سر باندې خاورې چې ولا کسي نه وځي دا په زور چیغي او ناری نه وځي دا طریقې نه وځي بیا به الله تعالی وته چې شور کوي دغه انعامات په دنیا او په آخرت کې ورکوي